ما تاسو ته ویلو ما ته یو مرګري ویلو چې مونږ ته د خپل پیرزونه نه یو وظیفه وخایا نو زه د صدقه جاریه په نیت باندې که زما دا بیان اوس تاسو څوک اوري که بعد کې څوک اوري بعد کې څوک اوري دا وظیفه ته چاته خطا ته اجازت ته د الله پر رضا باندې یو بهترینه وظیفه هغه اسانه وظیفه اسهله وظیفه غدا ده د چا چې ګیډه خرابوي او د دا ګیډه ټکیږي نه او ګیډه خرابه ده د دستونه زیات راځي نو د دې دپاره ښه طریقه اسانه وظیفه دا ده چې تاسو ګلاس یا نیم ګلاس خالص اوبه راوالی اوبه راواله او چینی راواله چینی خواږه دا چینی چې دی دا په دې اوبو کې واچو د دې نه شربت جوړ کا صرف اوبو چینی وځئ کا خو دا شربت لږ خوږ وکړه د خپل اندازې و لیول نه لږ زیات خوږ کا چې څومره ډېر خوږي نو هغه به فایده زیاته وي د خپل لیول نه د خپل اندازې نه زیات خوږ کا نور په قسم واچوه صرف چینی او اوبه ګلاس یا نیم ګلاس اوبه په دې کې چینی واچوه او خود ټینګ شربت وکړه خوږ خوږي دا اوبه ډېرې خوږې که د خپل اندازې نه زیاتې خوږې که بیا په دې باندې وزل الحمد وایو شف کپې او دا چې د چا ګیډه خرابه د هغه لی ورکه تاسو ګورئ ګنټه نیمه ورته وګوره بالکل به ګیډم په هغه ساټ ټیک شي انشاءالله دومره به ډریپونه ګولۍ انجکشن یې کار نه کوي چې څومره به دا یو ګلاس اوبه تاله فایده درکوي که بیا ټیک نه شوه نو ګنټه نیمه بعد دوباره بیا دا عمل وکړه ته وګوره چې د هغې نه بعد 10 راغو بیا ماته ووایه ډېر انتهایی مجربه وظیفه ده وزل سورة فاتحه الحمد د اعوذ بالله بسم الله اول کرت باقی هر ځل سره بسم الله وایا وزل الحمد وایا په ګلاس یا نیم ګلاس اوبو دم کاغې کې شربت وکړه د چینو هغه خوږ شربت بیمار لا ورکه د ګیډه چا خراب وي هغه ته الله تعالی په هغه سات شفا ورکوي زما تمام اوریدونکو ناظرینو ته سامعینو ته په دې کې مطلق اجازت دی تاسو خپل هم استعمالولی شئ بل چاته ورکولی شئ د الله په رضا باندې ډیره مجربه وظیفه ده تاسو استعمال کوئ چې کار ونه کو بیا ماته ګیله کولی شئ الله تبارک وتعالی دې ستاسو د اخلاص د مینه محبت د عقیدت په خپل عالی جناب کې قبول او منظور کړي